الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد نما د کیم ول سره یو ځل بیا امید دی تاسو به روغ جوړې دا وخت د پیښور د خیبر پښتونخوا اسمبلی په چوک کې د احتجاج شروع دی په غټ تعداد کې د ایډورډ کالج طالب علمان راغلي دي د ګورنمنت کالج ساينس کالج او نورو مختلفو کالجونو طالب علمان موجود دي پرون یو واقعه شوې ده حسن طارق کوم چې د ایډورډ کالج یو سټوډنټ او هم دلته په دې پول باندې پاس که تاسو کتلی شئ په دې لاره کې یو موبایل سنیچر راغلی دی موبایل یې اخیسته او په زور یې ویشتلی دی خو د پولیس د طرفه چې کوم اف آی آر درج شوی دی نو هغه ډېر کمزوری درج شوی دی لہذا دا خلک راغلي دي انصاف غواړي دا وخت کې موږ طالب علمان هم موجود دي هغوی سره خبره کوو روجانه مطالبه هم څه ده زموږ دا مطالبه ده چې نن دا زموږ پرون یو سټوډنټ شو زموږ کلاس فیلو دی سبا به دا زموږ وروڼو سره کېږي زموږ سره به دا کار کېږي نو موږ په دې ډېر پښیمانه یو زموږ یو ملګری دی هغه نن بایک والی دی مخکې تېر میاشت کې یو دغه لګېدلی یو زموږ کلاس فیلو لګېدلی په دې ځای لګېدلی دی بالکل دا واقعیات صرف د پرون نه دي بلکې دا په تسلسل را روان دي خو پولیس ته کوي نو پولیس بې راځي او په دغه طالب علمانو یا لاټي چارج کوي یا دغه کوي دا یو بل طالب علم هم د موږ سره موجود دی جی بس دا خلک راوته دی احتجاج لا او دا په دې وجه چې زمونږ یو ورور پرون وفات شوی دی جی هغه لګېدلی دی موږ له انصاف پکار دی بالکل دا طالب علمان انصاف غواړي او بل طالب علم هم دا وخت د موږ سره موجود دی د سره به خبره کوو هلکه دا راته ووایه چې تاسو دلته سبق له راځئ او غله ډاکوان تاسو ټارګېټ کوي نو څومره خفګان خبره ده څومره مطالبه څه کوئ بسم الله الرحمن الرحیم دا بده مرغه پرون چې کومه دا واقعه شوې زمونږ د رور سره دا سبا له موږ سره هم کیدی شي زمونږ نور روریان دي داسې په کالج کې دي هر سړی خو داسې نه دی چې په ګاډي کې راشي کالج سره کوشي د هر چا خپل مجبوري څوک به پیاده راځي څوک به څنګه راځي څوک به څنګه راځي نو داسې چې هر چا سره کیږي نو دا ډیره د افسوس خبره ده بالکل یقینا زیاتره طالب علمان زموږ د خیبر پښتونخوا غریبانان دي په خپلو ګاړو کې نشي راتلی خو دا پولیس ته دپاره دی دوی تنخواه اخلي او د عوامو په ټیکسز باندې دوی خپله ډیوټیانې کوي ژوند کوي خو بیا هم په عوامو الټه بدماشي کوي اف آی آر کمزورې در چې د هغې فایده ډایرکټ قاتلانو ته ملزمانو ته ورسي لهذا دا معاشره زموږ د ټولو ده پکار دا ده چې د دې په بهترۍ کې د پولیسو یا د دې فورسز یا د دې کوم انټلیجنس ادارې دي چې څومره دی او دا ایریا هم لکه ډېره حساس ایریا ده په دې کې هر سړی خپل یو ښه کردار ادا کړي زموږ ژوند به محفوظ وي ورنه دغسې واقعیات به جاري وي ستاسو مننه کوم